د معاشري خبرې دي د معاشرتي احکامو په باره کې قرآن باقاعده آیاتونو رکوګانې نازلې کړي دي. غوره معاشرتي احکام معاشري خبرې چې څونه دي د هغې په باره کې الله رب العزت د معاشرې په دې خبرو باندې ډېر لوی زور لګولی دی. لکه تاسو سوچ وکړئ که نه چې کله یو مسلمان بنده راولګي او هغه د بل مسلمان که رځي نو دی چې کله ځي نو دی به اجازت اخلي دی به څه اخلي اجازت به اخلي. نو دغه اجازت اخیستلو ته په عربي کې ویل کېږي استیزان. هلکه په عربي کې دې ته څه ویل کېږي استیزان ورته ویل کېږي. د دغه استیزان د احکامو په باره کې الله رب العزت په قرآن کې 2 رکوع نازلې کړي دي. څو رکوع نازلې کړي دي 2 رکوع نازلې کړي دي. تاسو دې خبرې ته لږ سوچ وکړئ. غوره د دغه استیزان یعنې د معاشري خبرې دي نو د معاشرتي احکامو په بیان کې چې د استیزان خبره راغله نو الله د دغه استیزان په مسلو کې 2 رکوع نازله کړي او ښه تفصیل او وضاحت یې وکړو. ښه تفصیل او وضاحت سره د دې استیزان هغه احکام یې تاته بیان کړه. تاسو سوچ وکړئ مونځ دی مونځ صلاح مونځ ما او تاسو 15 وخته کوو. الله رب العزت 61 تقریبا 62 مرتبه په قرآن کې په 62 ځایونو کې د مونځ ذکر کړی دی چې تاسو مونځ چې دی هغه وکړئ قایم کې که نه او په جدا جدا پهلو کې چې دی د مونځ ذکر شوی دی. تاسو به په ټول قرآن کې غوره چرم د مونځ تفصیل او وضاحت وینئ نه صرف تاسو ته به دا معلومیږي چې تاسو مونځ وکړئ تاسو مونځ قایم کړئ یعنی دا غیر طریقې درته نه ده ښودلې چې په کمې طریقې سره به ته مونځ کوې. هغه طریقې چا ته پرېښوده د هغې هغه وضاحت او تفصیل هغې پیغمبر ته پرېښودې ده. د نبي علیه السلام ښکلي احادیثو کې د مونځ هغه ټوله طریقه پرته ده او مونږ الحمدلله مونږ او تاسو ته د هغې ښه باقاعده مطلب پته ده او په هغې طریقې سره مونږ مونځ کوو. دا خبره چې کوم تاسو په دې ځان ورسوئ نو تاسو سوچ وکړئ مونځ څونه اهم عبادت دی. نو په ټیک ته چې په 62 ځایونو کې د هغې ذکر دی خو طریقې راته نه ده ښودلې الله په خپله نه ده ښودلې یعنې الله هغه په نبي علیه السلام باندې پرېښودې ده او نبي علیه السلام د هغې طریقې ښودلې ده. خو استیزان نه دی استیزان یعنې د اجازت اخیستل نو دا خو د معاشرې سره تعلق ساتي. نو د دې استیزان باندې الله رب العزت د دې حکم هم وکړو او باقاعده د دې تفصیل وضاحت پیغمبر ته نه دی پرېښودی بلکې په خپله یې وکړو او 2 رکوع الله رب العزت د دغه استیزان د احکامو په باره کې رانازلې کړي دي. د خبرې مقصد مې دا دی چې د معاشرې احکام دا ډېر لوی ضروري شیز دی ځکه چې دی قرآن ته وګوره د قرآن اسلوب ته وګوره نو قرآن د معاشري خبرو باندې ډېر لوی وضاحت او په هغې باندې ډېر لوی تړون ساتي او ډېر لوی مضبوط خبره ده. خو که بل طرف ته ګوره قرآن او حدیث ته چې ګورې نو د معاشرې خبرو ته ډېر لوی هم ورکوي او معاشرتي احکامو باندې ډېر لوی مطلب نظر ساتي او په هغې کې تاله پکار دي چې ته په دې باندې عمل وکړې د بعضې شیزونو نه ځان وساتې. خو که دویم طرف ته سوچ وکړې زمونږ ټول مسلمانان په دې کې چې ډېر کمزوري دي. اول زه بیا بل مونږ مسلمانانو چې الله او رسول د معاشرتي خبرو باندې ډېر لوی زور چلولی دی او مونږ بالکل دې ته غوره نظر نه دی. که تاسو سوچ وکړئ نو غوره د معاشرې خبرو ته څوک توجه یعنې څوک دا ویني چې دا د دین خبره ده یعنې دا د ثواب کار دی یعنې دا څوک اړوي نه چې دا څه د قرآن یو مطلب دا حکم دی یا د پیغمبر طریقه ده. دونه د معاشرې خبرې رستو شوي دي دا په دې وجه مونږ رستو یو. هغه امت یعنې هغه قوم به چرې مخکې لاړ نشي که نه چې په هغې کې معاملات او معاشرت د هغې ټیک نه وي چې معاشرت یې ټیک نه وي که نه ته چرې هم ترقي نشي کولی. دا خبرې یاد ساتئ غورې ښه دا خبرې یاد ساتئ.